نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون فنزم درس ته په مسله د تقلید کې دا اثبات په تقلید باندې بعض احادیث او آیتونه مخکې مونږ پیش کړل. بل حدیث پاک چې مونږ ذکر کوو په استدلال د جواز د تقلید کې هغه د مستدرک د حاکم حدیث ته، مستدرک جلد نمبر 4 صفحه 103 پای کې دې روایت راوړي قال كتب عمر الى اهل الكوفه، عمر رضی الله تعالی عنہ اهل کوفه ته یو خط ولیکو او ورته فرمایل چې قد بعثت عمارا اميرا، په تحقیق سره ما تاسو ته عمار بن یاسر امیر درلېږلی او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه معلما ووزيرا، او هغه ته معلم درلېږلی تاسو ته دین خي، او د عمار بن یاسر وزیر او مددگار دی. وهما من النجباء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، او دا دوانه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نجباون دي، من اهل بدر واحد، د اهل بدر او احد ندي. فاقتدوا بهما، په دې دوانو پس اقتدا وکړئ. واسمعوا من قولهما، او د دې دوانو قول واورئ. ګورئ فاقتدوا اقتدا پس وکړئ، نو اقتدا او تقلید او اتباع یو شی دي. واسمعوا من قولهما، او د دې دوانو قول واورئ، یعنی هغه باندې عمل وکړئ چې څه ته وایي باغي عمل کوي. وقد اثرتكم بعبد الله على نفسي، عبد الله مسعود صاحب دومره لوی عالم دی چې تاسو مې په خپل ځان باندې غوړه کړی دی، مې ته درولېږو، یعنی دی ما دلته ځان سره ساتلی او خلکو ته فتوی ورکولې، خلکو ته به علم چې کم دی خو دین به خلکو ته خو تاسو مې غوړه کړی په خپل ځان او تاسو مې درولېږو. نو لہذا اے اهل عراق او کوفه ولا د عبد الله مسعود صاحب چې کم دی خبره ومنئ. دا وجه وا چې په عراق کې د عبد الله مسعود صاحب غفقه رایجه شوله. امام منیفر رحمت الله علیه هم د عراق کوفه اوسیدونکو، نو اکثر طریقې کار هغه د امام منیفر رحمت الله علیه او اکثر رأی چې کوم د عبد الله مسعود صاحب څخه موافق دي. لکه عبد الله مسعود صاحب رفع الیدین نه کول، امام صاحب رفع الیدین نه کوي. عبد الله مسعود صاحب عمل بالجهر نه ویلو، امام صاحب عمل بالجهر نه کوي. عبد الله مسعود صاحب قرات خلف الامام نه کو، امام صاحب قرات خلف الامام نه کوي. د څه بسره واخل ډېر مسائل. دا بل حدیث چې موږ پېښ کوو هغه عمر الله عنه حدیث ته چې دا هم ذکر شوی دی په سنن کبرا د بیهقی کې په جلد نمبر 10 او صفحه 114 باندې ذکر شوی دی. هغه حدیث د میمون بن مهران دی فرمای قال كان ابو بکر رضی الله عنه، ابو بکر رضی الله عنه اذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، کله چې ورته ابو بکر رضی الله عنه ته مسله رااله، دا مسله به د الله تعالی په کتاب کې وکړه. فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، کچرته کې په کتاب الله کې به ومندله چې فیصله په شوی ده، بس پاغه باندې به فیصله وکړه بینهم په مابین خلکو کې. فإن لم يجد في كتاب الله، کچرته په کتاب د الله تعالی کې به بیا نه مندله. دی وای هر مسله په کتاب کې شته ده کنه، هر مسله قرآن کې شته کنه، هر مسله په قرآن او حدیث کې شته، خو صراحتاً په کې بعض مسائل نشته، د اجتهادي مسائل دي. وګوره عمر رضی الله عنه او بکر رضی الله عنه چې با اجتهادي مسله و تر پیښه شو په قرآن او حدیث کې صراحتاً نه و، چې په قرآن کې به وکړه ملاو ته نشوله، نبی به وکړه هل كانت من النبي صلی الله علیه وسلم فی سنه، چې د نبی رسول حدیث پکې شته کنه شته. نو کچرته معلوم شونه په هغه فیصله وکړه، او کچرته معلوم به ته نشو خرج نو راووتو فسأل المسلمين، او د مسلمانانو علماء کرام او صحابه کرام نو تاسو کو فقال اتاني كذا وكذا، دا مسله ترغله فنظرت في كتاب الله وفي سنه رسول الله فلم اجد في ذلك شيئا، من الله في كتاب کې مو کتله، نبی رسول په حدیث کې مو کتله خو پیدا مې نکړه. فهل تعلمون ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك بقضاء، نو تاسو څه پته شته چې نبی اسلام په څه فیصله کړې په دې مسله کې؟ نو فربما قام اليه رهط فقالوا، ډېر کراته وته اوس کس ورپورته شو وي نعم قضى به بكذا وكذا، نبی اسلام په دې څه فیصله کړې. فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو په رسول الله مبارک په قضا باندې کوم د عملکو. قال جعفر وحدثني غير ميمون ان ابو بكر عنه كان يقول عند ذلك الحمد لله الذي جعل فينا ما يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ابي به شکریا ادا کړ چې د سوکشته چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه فیصله او ته پدې کې یاد ده. او علماء سره چې کوم د مشوره کوله او راوتوبه فاذا اجتمع رايهم على الامر قضى به، جو علماء مشوره په کوم باندې بیا رااله پای به فیصله وکړه. قال جعفر بیا دیو چې میمون فرمای ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه كان يفعل ذلك، عمر رضی الله عنه هم داسې کول. فإن أعيا أن يجد في القرآن والسنة نظرا هل كان لأبي بكر رضي عنه في قضاء، قال أبو بكر رضي عنه
دنیا نه پرده شو او خلافت عمر رضی الله عنه د فاتح شو. نو عمر رضی الله عنه ته مسله رااله په قران کې به کته پیدا به نکړه، په سنت رسول الله کې به کته کته پیدا نکړه، به په قضا د ابوبکر رضی الله عنه کې کته شو. ابوبکر شه په دې باندې کوم فیصله کړي کنه دا قد قضا فيه بقضاء فيه کچته ابوبکر رضی الله عنه خبره پیدا کړ چې هغه فیصله کړي نو بیا بقضوا به په دې سره عمر رضی الله عنه فیصله وکړه. والا او کچرته کې د ابوبکر سره فیصله به معلومه نکړه. دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فاذا اجتمعوا على الامر قضوا بينهم. علماء به راغون کړل او سره مشوره وکړه چې علماء په کوم خبره اتفاق وکړي په هغه به فیصله وکړه. دا حدیث دا ثابتای چې عمر رضی الله عنه د علماء سره مشوره کوله، هغه مسله په قران او حدیث کې صراحتاً چې کوم ده ورته معلوم نشوله. او بیا ولای ورستو عمر رضی الله عنه قران حدیث ته مسله پیش کوله، بیا به ابوبکر رضی الله عنه قضا ته پیش کوله، پای کې مونږ نه کړل، بیا به چې کوم علماء راغتل دینم د عمر رضی الله عنه هغه تقلید د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لپاره چې کوم ده جواز ترنه معلومیږي. دغه سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحه 305 کې یو حدیث راغلی. ده فرمای عن عبد الرحمن بن يزيد قال اكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله دير فتوي مسألة ورجع عبد الله مسعود سيبترالين وهي فرمای انه قد اتى علينا زمان فمن باندې زمانه د سره غلي چې موږ فیصله ونشو کولای ولسنا هنالك موږ لدي اهل نو ثم ان الله عز وجل قد ضر علينا ان بلغنا ما ترون. بیا الله تعالی باندې چې کوم د خپل احسان کو موږ راورسول دې مرتبه ته چې تاسو ګورئ چې دومره خلک اوس راځي او زمونه د مسائل ته پوښتنه کوي. فمن عرض له منكم قضوه به فرمایل چاته چې فیصله راشي زمان ورسته فليقضي بما في كتاب الله. دې فیصلو کې پاغه څه چې د الله په کتاب کې دي. فإن جاء امر ليس في كتاب الله کچر دې امر راغی په کتاب الله کې نو کتاب الله کې شته خو صراحتاً پکې نو دا د وابیان او خبرات نه ثابته شوله چې دی وی هر خبره په کتاب الله کې شته ده، نور خبره په کتاب الله کې شته ده خو صراحتاً نه یا اشارتن یا اقتضاءن یا چې کوم ده استدلالنی. فإن جاء امر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. کچته کو کتاب کې نو نبی علی پاک صلی فیصله وکړي چې نبی علیہ السلام په حدیث کې دي. وإن جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبي الله صلى الله عليه وسلم کچته سي امر راغی نه په کتاب کې صراحتن او نبی علیہ السلام مبارک فیصله کړي وای نه په حدیثو کې صراحتن و بیا بسکه دوی خو خپل د قران او حدیث نه بل څه نشته ده. وګوره عبد الله مسعود صاحب ته سوې فليقضي بما قضى به الصالحون. بیا فیصله په هغه څه وکړه عمر هغه څه وکړي چې صالحانو نیکانو به کړی دا یعنی دې بیا اجماع ثبوت کیږي. فإن جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبي الله ولا قضى به الصالحون. اوس که چرته دې امر چې نه په قران کې او نه په حدیث کې صراحتن نه په چې کوم په اجماع کې بیا بسکه دوی سره ولا لا نشته ده. موږ صحابي وایي فليجتهد رأيه بیا دې په خپل رأي باندې اجتهاد وکړه ولا يقول اني اخاف د سمو اجزا يريګم ځکه فإن الحلال بين والحرام بين. حلال او حرام جدا جدا دي واضح دي بين دي وبين ذلك امور مشتبهات او ما بين امور مشتبهات دي فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. کوم څه چې مشک کې هغه پرېدا او کوم څه چې مشک نه چې هغه چې کوم ده بیان فتور کا. قال ابو عبد الرحمن هذا الحديث جيد دا حدیث کوم ده جيد ده او جيد صحیح حدیث ده دا نه صحیح حدیث. علي معلومه دا شولا چې مسله به په کتاب الله کې ګوري کله ته پیدا نشو بیا چې کوم ده په سنت رسول الله کې ګوري کای کې معلوم نشو بیا په اجماع کې ګوري کله ته بیا په قياس کې ګوري. قياس ته مجتهد کې قياس ته مجتهد هم نو او په خپل مجتهد بیا قياس وکړه. او دلته چې ویلي چې د سیمانه چې فین اخاف نو دای مجتهد ته ویلي دي چې مجتهد به سینه وجه نه اخاف بلکې مجتهد به اجتهاد کوي. مجتهد به اجتهاد لازم دی. هر چا می سره به اجتهاد څو یا کړو هغه طریقې د کیفیت درت الا کتاب الله او رسول څخه پیژني. نو دا نه معلومه شو چې اول استدلال به قرآن کریم په مسله باندې. ما یو پیر یو ابي ته ویل چې یو مسله راشي نو موږ په کتاب الله کې ګورو بیا په سنت رسول الله کې ګورو. دا غي په قرآن او په حديث کې فرق مکه ودا یو شان واحده. ورته مې دي حدیث کې چې راغلی اول به مسله په کتاب الله کې ګوري کال تنوي په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په حدیثو کې ګوري. هم ته په دې باندې نه پوهیږي. لهدا ثابت شولا چې تری زموږ پر سلور درې شو د شرع اول کتاب الله بیا سنت رسول الله او بیا چې کوم اجماع بیا قياس. او قياس دار کار هر چا کار نه قياس صدا غا چا کار دي چې اهل د قياس او مجتهدي